السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، یو پلار ظالم د خپلې د 3 کالو لور سره اول ظلم زیاتی کړی، یعنې ناروا کار یې کړی. د هغې نه بعد یې بیا بېدردۍ سره قتل کړی. قتل نه بعد عزتمنو بیا یې د امرودو باغ ته د باغ کې غورځولي. راځئ مینوال چې دا واقعه په کوم ځای کې شوې او پلار ولې دومره ظالم شو چې خپل د زړه غوښې یې یعنې خپلې لور سره یې ناروا کار وکړو. ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم. تاسو کو چینل زموږ په دې پاور کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وواچئ چې یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، اوس تاسو دغه شانتې ناروا کارونه کېږي چې نن څنګه عزتمنو په لاهور کې یو پلار ظالم لګېدلی دی او خپلې د 2 کالو لور سره 3 کالو لور سره ناروا کار کړی. د هغې نه بعد عزتمنو بیا د بېدردۍ سره قتل کړی دی. د هغې نه بعد عزتمنو بیا د خوا کې اوسه د امرودو باغ و، هغې ته یې غورځولي. عزتمنو، دغه پلار چې دی نو خپلې ښځې سره روان و، روزانه به جنګ جګړه کوله. دغه ښځه تېنه څو میاشتې تېنه خپله مور کره تېنه تلې وه، ناستې وه. دا خاوند به ورپسې تلو راتلو، خو عزتمنو ورسره نه راتله. اخر کې ده ته غوسه ورغلې ده او خپله لور یې هغې کې رانیولې ده او وروستې ده چې ورجایلې ده، له غوسه ورغلې ده. ټکوه ښه ده، ټکولې ده. د هغې نه بعد عزتمنو بیا یې وجلې ده. نو خوا کې ورسره د امرودو باغ و، عزتمنو بیا یې په هغې کې غورځولې ده. مینوال، زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې یعنې خپلو ښځو بچو سره هېڅکله جنګ جګړه مه کوئ. مه نیخلئ په معمولي خبرو باندې. خپل کور په خپله باندې ساس کړئ. که نه یې اودی مه که، الله مه که. که چېرته د شیطان ومنئ او ضد باندې ولي، نو دغه شانتې مسلې بیا مخې ته پېښېږي. نوال زموږ د سره نن معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.